زورور دا خلق دي چې د خپل رور یې څه نه ورکوي دغه ته زورور وایي د خدای په نیز د رواج په نیز د مسلمانۍ د هر څه جي د رور یې چې یو سړی دا نه کمزوری دی. ګرانو کتونکو دا مخال زموږ سره افضل خان موجود دی. سهار نه دلته کې دغه یو اوازه وه چې ډزې ډوزې دي، افضل خان راغلی دی، دغه شانتې مسله ده. منګه په دغه کې هم رالو غرمه او افضل خان په دې کې کو پریس کانفرنس، خو چې موږ حالات وکتل او بیا هم د افضل خان خبرې واورېدې نو موږ پکې د جرګې طرف ته لاړو، د پشکلاوتي قومي جرګې طرف نه، او ابراهیم مومن چې کوم دی هغه هم راوغوښتلو او هغوی چې کوم دی نو په دې کې زموږ سره وکړه ملګرتیا. افضل خان ته چې موږ سووي نو خدای دې قدر وکړي، زموږ ټولې خبرې ومنلې. یوه دویمه دا ده چې دلته کې به ډېر خلک وایي چې یاره دغه ځای نو افضل خان موږ ته په جرګه کې ده ووي چې ځای مې اخیستی دي، د داود نومې کس نه مې اخیستی دی، په داود نومې کس باندې مالک چې کوم دی نو ناصر خرڅ کړی دی. پټواري هم شته د دې علاقې، ګرداور هم شته، کاغذونه هم شته، عدالت هم شته، خو راسره دومره انچ کېږي نو زه ګرم یم ورته یې پرېږدم، او چې مې کېږي نو د خپل حق دپاره خدا بیا زما بېعزتي ده. د دې نه پس بیا نور څوک نشته، خو یو سړی وایي چې افضل خان زورور دی یا بل زورور دی یا بل زورور دی، نو په حق باندې زورورتیا نشته، حق به بیا خپل اخلي. دغه خبره په جرګه کې وشوله او په دې کې چې کوم دی نو ابراهیم حاجي صاحب د خوم خدای په قدر وکړي ډېر ځای کې مصروف و، لرې مصروف و، او دلته ځان ورسو. افضل خان چې کوم دی نو ټولې خبرې د جرګې ومنلې. افضل خان څه به وایي خلک دغه الزام؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الف خان ورورې ستا ډېره مهرباني، د حاجي صاحب د ابراهیم حاجي صاحب ډېره مهرباني. زه شکریا ادا کوم د پولیسو عالم، زموږ رونه دي کیدای شي کله مخکې وروستو شي، خو موږ راغلی یو سار زموږ خپل ځای دی. څنګه چې ته ووې چې ما د داود نومې کس نه اخیستی دی، د دې تنګي دی، د بل ځای نه دی، په ما یې جي پاک ځای خرڅ کړی دی، کاغذ دی، په دې کې جي انکوایري شوې ده، هغه انکوایري زما په حق کې راغلی ده. دې ملګرو د طاهر خان نومې کس چې دی د ده د رور نه مونږ ځمکه اخیستې ده، په داود خرڅه کړې او داود په ما خرڅه کړې ده. مونږ جي راغلي وو، مونږ سره مخکې هم زیاتې شوي وو. دلته یو ډي اس پي صاحب و تاج محمد خان، هغه زمونږ د دیوال غورځولی او هغه باندې مونږ عدالت کې پیسې هم درخواست ورکړی دی، او انشاءالله د عدالت نه دا امید لرو چې پیسې سټینډ شي زمونږ. ځکه چې د پولیس ما ورته وویل چې تاسو سره کوټ آرډر ځي، مونږ ډېر کمزوري خلک یو. الف خان وویل چې زورور نه چې زورور یو خدای دی، مونږ ډېر کمزوري خلک یو. او که دلته چې ما هغې وخت کې وې دوی ته مې وویل چې که په دې تنګي په کڼېور علاقه کې خرڅ او فروغ بند دي نو ما ګناه کړې ده، خو که خرڅ او فروخت او بیه ازادي نو بیا زما ګناه نشته. پاکه ځمکه مې اخیستې ده، د رور حصه مې اخیستې ده، هغه بل رور سره خپل حصه برابر ده، دغه زیاته ده. او بیا حاجي صاحب دي رالل دی کې مخکې د نن د طاهر خان دي د خاندان مشران هم راغلي وو، هغوی هم پکې جرګه وکړه، هغوی ناکامه شو. بیا حاجي صاحب مونږ ته وی چې یاره زمونږ مشر دی الف خان دی، دا ټول مشران رالل، پولیس والای سي چوګان صاحبان چې یاره دا جرګه کوو. مونږ وی چې زمونږ جي جرګې نه غل سړي تښتي، مونږ نه تښتو. که د طاهر خان د دې رور د ناصر خان ما 15 کناله ځای اخیستی دی، که دلته نه وي زه ګناهګار یم جي، زه هر څه ته تیار یم. او زورورتیا دی را باندې جي نه کوي، مونږ ډېر کمزوري خلک یو، مونږ ډېر ځپلي شوي یو. افضل خان یو سوال کېږي که نه پرسنلي د موقع نه زه پیدا کړم چې افضل خان چېرته د لانجې ځای اخلي، په کم قیمت یې اخلي، نو دا ځمکه تاسو په کم قیمت کې چې اخیستې ده لکه د پراپرټۍ کاروبار تاسو کوئ، نو دا یو الزام لګي چې افضل خان د لانجې ځمکې دي. الف خان ورورې اوس پریس کانفرنس له زه تا راغواړم، کیدای شي ته د یو نه 10,000 چارج کړې او بل نه ما نه کیدای شي 1000 روپۍ چارج کړې. جی زه به ګناهګار یم چې ما د دې سړي نه په زور ځای اخیستي، په د ټوپک په زور مې اخیستي، د بل څه په زور مې اخیستي. اوس زما سودا ده، کیدای شي تا له کیلو مثال کله یو ریټي کله بل ریټي، زه په ښه په کولو ریټ مې دا ځمکه اخیستې ده، دی خو مې خاص کور ښه جي په کولو ریټ مې اخیستې ده. مونږ جي غلط کار نه کوو جي، که په قانون کې په آئین کې په پښتو کې غلط کار کوو تاسو هم ګرموئ، مونږ به معافي غواړو، مونږ به ته ګډانه لالو. خو چې که اوس روزګار بند دي، د پراپرټۍ روزګار په دې ملک کې بند شي، زه به یې بلکل نه کوم، ځکه زه د آئین پاسدار یم
او زه ډېر کمزوري سړی یم. صحیح. ګرانو کتونکو یو خبر ورته کوم، ډېر خلک دغه خبرې کوي، خو افضل خان داسې ځای غوستی وي چې کاغذونه ورسره نه وي نو ماله راشي. زه به افضل خان ته یم چې یاره افضل خان دا ناجیزه کړې دا دې غلطه کړې ده. هغه اوس هم دغه خبره کوي چې ما کوم ځای غوستی دي نو پټواري شته د علاقې ور دي شي نوکري کوي یا د سرکار نوکر دی یا به دروغ وایي یا تحصیلدار شته دی یا دلته کې عدالت شته دی. په نورو ځینو کې دا ما مخکې په عمرزو کې ویلو خو چېرې داسې تاسو دغه الزام لګوئ، یو خو الزام دی، یو چې حقیقت دی نو ما ته وویل دا ځمکه ده او دې له دا کاغذونه د خپل حکومت دی، خپل قانون دی، خپل یې جوړ کړي دي نو دغه شان نه کېږي. داسې خبرې مه وردي. خبره چې کوو زورور دا خلک دي چې د خپل لوري څه نه ورکوي، دغې ته زورور وایي. د خدای په نیز د رواج په نیز د مسلمانۍ د هر څه جي د روري سه چې یو سړی دا نه کمزوري دی دا دی جي زه کمزوري سړی زه د انتظامیې نه زما ګیله ده، ما په خپل ځای کې کار کوو ځای ودرولم. مهرباني به یې جي چې حق ته د حق ویلی شي، بس زمونږ دا سوال دی. حق ته د حق ویلی شي. صاحب خبرې خو تاسو هلته هم وکړې، افضل خان په دې خبرو باندې تاسو وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. له ټول نه خو مخکې زه الب خان ورور ستا ډېر مشکور یم او بیا د دواړو فریق د افضل خان او د طاهر خان او د مقامي پولیسو او د مشرانو کوم چې 400 نه د علاقې نه راغلي د ټولو ډېره شکریا ادا کوم. زه نن چې کوم دی نثار خان زموږ وکیل ترناب کې د هغه جنازه و 3 بجې سهار نه دا قصه د دوی د خفګانو د مسله شروع وه. ما ته الب خان تاسو رنګ وکړو او زه ماخله زه په 15 منټ کې ما ځان راورسوم. د هغې نه پس دواړه فریقو له زه تلم او دواړه د خدای عزت وکړي دواړه موږ له اختیار راکړو د یو هفتې لپاره چې کوم دی موږ سیز فایر وکړو، یو سره بل څه کار نه لري هر څه به کوو. موږ د سبا سهار نه په دې کې جرګه شروع کوو، اختیار دا کوو انشاءالله تعالی. دا زموږ پشکلاوتي قومي جرګه چې ده زه د هغې ځلي صدر یم، دغسې د امن جرګې دغسې زموږ اصلاحي جرګه چې کوم د صوبې ده ټولو زه دا خبره کوم چې زموږ کوم ځای کې انتظامیه یا نور خلک ناکام شي نو هلته موږ ځان رسولی دی، والله تعالی موږ له کامیابي را کړې ده. ځکه زموږ دا کار د الله د رضا لپاره دی، نه د ووټ دپاره نه نور دپاره دی. زه په دې کې خصوصا د قیصر خان چې عمرزوی سچوری د هغه زموږ ډي اس پي صاحب او فاضل خان او پلی داود خان د تنګي ډي اس ایچ او د هغوی سره نور چې کوم سټاف د طاهر خان وغیره د هغې هم ډېر مشکور یم چې دوی بر وخت راغلي وو او دا مسلې ادا کړې وه او په دې جرګه کې موږ سره داسې کردار ادا کړو لکه د علاقې د مشرانو او ډېر په ښه طریقه سره وشو. نو زه افضل خان د افضل چې کوم دی هم زموږ عزت وکړو، زه د هغه دغه کومه خیر تحسین پیش کومه طاهر خان ته د هغه څه چې کوم نور د هغه رشته دارو خلکو نو انشاءالله موږ له به دوی کسان راکوي او ما سره الفاظ نشته چې دواړو دغه کومه او دا زما ایمان نظر تنګي او د علاقې چېرته دې خلکو ته وایم چې الله لپاره وکړي دا ډېر کم ژوند دی، دا د مینې محبت لپاره کم دی، د دښمنو په دې کاړو څه کار نشته. نو مهرباني وکړئ کار د هرې مسلې حل چې دا ټوپک نه دی، دا خبرې دي، دا جرګه ده، دا روولي ده، دا به کینو د هر خبره چې کوم دی انشاءالله تعالی به ختمو. دا خو د ځمکې خبره ده، په ځمکه کې انتقال دی، رجسټري ده، بیا کاغذ دی، هر څه په ځمکه خدا شی شته نه، بس دا هر چا به خپلې حصې معلومې دي او هر څه چې دي خو هغه دغه په شمار دي، مڼې په شمار دي. نو خبره دا بله دا چې بس هر کار چې دی نو د هغې انجام خیر ته ورسي نو به دا خیر وي. د دې کار انجام شکر د خیر ته ورسېدو، پکې داسې مارګ جوبله یا بل څه ونه شو. بله دا ده چې زه ما ته ویلې چې دا زموږ کار دی، زموږ الله تعالی هم دې لپاره موږ پیدا کړي خیر الناس من ينفع الناس، تاسو کې غوره هغه څوک دی چې خلکو ته فایده ورسوي. او بل الله تعالی بار بار قرآن کې دغه کړي چې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما پیران او انسانان د خپل عبادت ته پر دا عبادت دی چې دوه کسو کور د مونځ روزي زکات هر څه ده دې کې ځکه زیات ثواب دی چې هغه ستا شخصي او انفرادي شی دی او دا ټول مخلوق ته تا یو انسان له ژوند ورکړه لکه ټول انسانیت لري ژوند ورکړو او ستا په شیطاني او په دغه باندې یو کس مړ شو لکه ټول انسانیت دې مړ کړو. نو زه په آخر کې ما سره الفاظ نشته چې زه د مقامي انتظامیه د پولیسو او تاسو د مرګرو د میډیا مرګرو او دغه چې کوم شکریا ادا کوم د دوه فریقونو او ان شاء الله زه د خپل جرګو مرګرو ته اپیل کوم چې مهرباني وکړئ راشي دې کې موږ سره کېنه د تنګي نور پښتنو ته د علاقې تم کوم سار شو ما خام شو یو قسم رونه وته جیر د علاقې د کړه وکړه حقیقت کې وایم دا ډیره غټه لانجه کې منګه لګیایو د کې پولیسوم کوشش دا کو چې فایار پکې نشي ډزو نشي یو ډز سره چې کوم دي نقصان کېده او د کې دویمه مسله چې کومه ده نو هغه پکې و چې ډز نن شوي دي نو د غنمو لانجه والته کې د غنمو یو بله
بچانو بس د هلته کې یو بله لانجه وه نن دغه خبره وه نه هغه خبره هم چې کومه ده هغه هم دلته کې تین شوه نو زموږ د قیصر خان فضل داود خان ډي اس پي صاحب د هغې مننه کوو ګوره یو جرګتي چې کوم دی ګوره په داسې ټایم کې لکه افضل خان ډېره صفا خبره وکړه خو یو انچ یې راسره کېږي راشي دا دیوال وغورځوئ جرګې خو هم رانه او چې سین هغه راسره وغورځوئ هر سړی په خبره کېږي خو یو هم دې مخې له رانغی چې یاره زه افضل خان تم کېنم زه طاهر خان تم کېنم خدای د دواړو قدر وکړي زموږ ډېر عزت وکړي انشاءالله دې هفته کې به د دې رزلټ درکوو مزید چې څه کېږي نو هغه به موږ سره اوسئ او دوام راته کوئ چې په شکلاوتې قومي جرګه د ابراهیم حاجي صاحب په مشرۍ کې همدغه شانتې مخ په وړاندې رواني او دا هم د الله پاک لاک لاک شکر دی چې چېرته هم غټه مسله وي خدای پاک مونږ ورولي او خدای د دې فریقینو قدر وکړي چې زموږ یې قدر وکړو